د دې وجه نه د فرعون چې کومه ښځه وه ایمان یې راوړی او فرعون به ډېر ظلمونه کوله. سوره تحریم کې الله سبحانه وتعالی هغه ظلمونه دې ذکر کړی. بیا په اخره کې هغې دعا وکړه د الله نه، ویل یا الله دا سړی په ما باندې ډېر ظلمونه کوي دا فرعونه. ویل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یا الله ویل مالا په جنت کې د ځان خواته کور جوړ کړه. یا الله ویل زه د دنیا د مصیبتونو او مصایب او تکلیفونو چې تېرومه ستا په دین باندې تېرومه، ستا د دین د وجې نه تېروم. یا الله ته ماله د دې په بدله کې په جنت کې راله ځای راکړه، ماله کور راکړه. یا الله دا خبره وکړه او ویل یا الله ما د فرعون د ظلم نه او د قوم د ظلم نه وساته. همیشه لپاره به سړی دعاګانې کوي د الله سبحانه وتعالی نه. دا نه چې یو سړی 2 رکعته لمونځ وکړي 4 رکعته لمونځ وکړي بیا سینه ډبوي صاحب چې زه لوی مسلمان یم لوی مؤمن یم. د هغې د قبلولو د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوه. په کار د هر مسلمان چې کله فرض لمونځ وکړي یا نفل وکړي لږه دعا دې پسې کوه د الله سبحانه وتعالی نه چې الله دا زما لمونځ قبول کړه. او دا ډېره غوره طریقه او د سلفو طریقه هم دا ده چې کله به یو عمل وکړو. ابراهیم علیه السلام اسماعیل د بیت الله تادونه چې کله چوتوله کعبه جوړوله څومره لوی عمل دی، خو د الله نه بیا هم دعا کوله یا الله ول تیرا قبول کړه.